السلام علیکم ملګرو. نن تاسو سره زه د فلسطین او د اسرائیل چې کومه جنگ راغلی او کومه مسله راغلی ده په هغې باندې تاسو ته پوره ډیټیل سره خبرې کوم. تاسو پوره واورئ چې تاسو ته پته ولګي چې یاره دا څه حساب شوی و. د فلسطین ولې چې کوم دی د اسرائیل په ضد کې راغی او اسرائیل خو ډېر زیات طاقتور ملک دی، د هغوی سره جړب څنګه راغو او بیا د دې په منځ کې بیا څه قیسې وشوې، داسې څه خلک انوالو شو، کم ملکونه انوالو شو په دې کې. نو د ټولو نه مخکې خو د فلسطین او د اسرائیل په خپل منځ کې جړف راغی. نو اسرائیل چونکې ډیر زیات طاقتور ملک دی او فلسطین خو دومره د هغې تابع نشي کولی، خو په دې کې داسې قصه وشوه چې حماس او عبدالله ګروپس چې کوم دي حماس او عبدالله دا ګروپس تنظیمونه چې کوم دي په هغې کې را دننه شو او په هغې کې فلسطین حمایت وکړو او د فلسطین په شا باندې ودرېدل. صحیح ده، خو بیا څه چلو شو؟ بیا ملګرو داسې چلو شو چې فلسطین خو د هغوی مقابله نشوه کولی، نو د دوی په شا باندې د حماس او د عبدالله دا کوم ګروپونه چې ولاړو دې دواړو ګروپونو باندې د شاته د چا لاس و. تاسو ته دا پته نشته چې په دې باندې شاته د چا لاس و. په دې باندې شاته لاس چې کوم دی دا د ایران و. ایران چونکې ډیر ښه مضبوط ملک دی او هغې پې د شا باندې د دوی لاس پروت و او دوی به یې ګایډ کول او هغسې به د ګروپونو کول. بیا داسې چلو شو، داسې قصه وشوله ملګرو چې په دې باندې خو د حماس او د عبدالله چې کوم ګروپونه او تنظیمونه هغوی خو خپله کاروایي وکړله ښه برفور قسم، خو د هغوی او د اسرائیل ډېر غټ ډفرنس دی. اسرائیل طاقت چې کوم دی په هغوی باندې ډېر سیوا دی. بیا دوی داسې کار وکړو چې ایران چې کوم دی دا خو ایران نه غوښتله چې زه دې ښکاره شم او انټرنیشنل میډیا ته دې زما امیج شو شي. د ایران دا سوچو که زه د دوی سره ډایرکټلی په ډایرکټ باندې د حمایت وکړم د فلسطین او د فلسطین سره ودرېږم، نو بیا خو تاسو ته ښه پته ده چې امریکا به راپاسي او امریکا چې راپاسي نو بیا به مسله جوړیږي، بیا خو جنګ جوړیږي. نو د داسې کار چې د انټرنیشنل لا مطابق چې کوم دی د حمله وکړله په اسرائیل باندې. نو په 1 اپریل باندې ایران امبیسی باندې چې کوم دی اسرائیل حمله کړې وه. ټیک شو، په 1 اپریل باندې چې کله اسرائیل په ایران په امبیسی باندې حمله وکړله په شام کې په سیریا کې، نو په دې کې د ایران ډېر غټ غټ کمانډرز چې کوم وو سپریم کمانډرز هغوی ټول پکې دی چې کوم دی مړه کړل. نو د هغې نه بعد اسرائیل داسې کار وکړو چې دا حمله د هغوی دپاره د جنگ اعلان و. تقریبا بس جنگ اعلان جنگ اشارې وې. په دې کې حیات الله حمنائی کوم چې د ایران سپریم لیډر دی هغه په د اختر په خطبه کې صفا خبره وکړله چې اسرائیل ما سره د ډېر زیاتې وکړو، ډېر زیاتې د ما سره وکړو چې په ما باندې دی زما په سفارتخانه باندې حمله وکړله. سفارتخانه باندې حمله کول بالکل دا ناجایز دی او دا چې کوم دی د انټرنیشنل رول او لا مطابق نه دی. ته داسې کار نشي کولی چې ته د چا په سفارتخانه باندې حمله وکړې. اسرائیل څه وکړل؟ اسرائیل چې کله دا خبره واورېدله نو اسرائیل ډېر زیات په خندا شو، مطلب د ایران مذاق یې وړاو کو. یاد دې وي چې ایران دا خبره ډېره سیریس واخیستله چې تا زما مذاق وړاو کو، خو ګورو به دواړه به ګورو اوس چې څه کېږي. اسرائیل خو دا سوچو چې زه په 2-3 میزایل به پار کي او مطلب یو ځای به هټ کي، خو د اسرائیل چې کوم سوچ نو هغه دې ټایم کې د هغې د خپل لیمټ مطابق و. نو ایران داسې وکړل چې ایران ته خو یو ګلو میلاو شوه چې آیا د چې کوم دی زما په سفارتخانه باندې حمله وکړله او اوس ما ته یو لار کولاو شوه، ځکه چې یو این چارټر کې دا لیکلي دي چې ته د چا په سفارتخانه باندې داسې ډایرکټلی حمله نشي کولی. دوی داسې کار وکړو ایران. اوس فلسطین خو به کېږي، هغه خو د هغوی سره خپله لانجه شروع ده، خو کومه چې د ایران او د اسرائیل په منځ کې راغلی کوم جړپ، نو ایران داسې کار وکړو چې 200 کروز میزایل یې راوغوښتل. څومره میزایل یې راوغوښتل؟ 200 میزایلز، او په بارډر باندې ډفلای کړه. ایران 48 غنټې ټایم ورکو اسرائیل ته چې په دې کې به زه تا باندې حمله کومه او ښه تابړتوړ حمله به در باندې کومه. لاول خو د دې نه مخکې دوی داسې کار وکړو چې ایران داسې کار وکړو چې د هغه سایبر اټیکس چې کوم دی د سایبر اټیک وکړو ایران. نو سایبر اټیک کې چې کوم د دوی د اسرائیل ډیفنس ایر ډیفنس سیسټم چې کوم دی دا ډېر زیات سټرانګ دی او دا هر چاته پته ده چې اسرائیل څومره سټرانګ ایر ډیفنس دی.
نو دوی داسې کار وکړو چې منګه د دوی د ایر ډیفنس سیستم چې کوم دی دا منګه سناسه طریقې سره فعال کو. نو دوی چې کم خپل کوشش وکړو کسانې کې نو ول ټیم کې نو پاغه باندې کار وکړو 20% کم سے کم دا غوي سیستم فعال کو او د اغوی په 80% سیستم باندې دوی اوس هم کار شروع کړو سناسه کار پې کوي. خو د دې نه بعد داسې کار وشو چې ایران 200 ډرون او میزایل اٹیک وکړو. کله اوس پرون یې 200 ډرون او میزایلز اٹیک وکړل. 200 خودکش داسې ډرونز وو ډرون میزایل داسې وی چې په یو ځای کې ته هټ کې پاغه ځای کې لاړ شي پاغه ځای کې تاو راتاو شي او بیا اق ځای هټ کی په خپل هم خراب شي ختم شي. خو په کم ځای کې چې کم دا هټ کیږي نو هغه ځای ټول ځان سره تباہ کی او ختم کی. بیا د کې داسې کار وشو چې د اسرائیل او د امریکای خو خپل منځ کې خپل دوستانه ده. نو اسرائیل داسې کار وکړو امریکا ته وې یا مطلب انټرنیشنلی لاړه هغه ته خلکو ته وې انټرنیشنلی ملکونو ته وې چې داسې پوزیشن دی ایران ما سره په جړب شو. نو امریکای څه چلو کو امریکای داسې کار وکړو چې د ایران سره خپل خبر وکړل رابطه اوس وکړل چې ته دا سکه او تا دا کم کار وکړو تا څنګه دا انحلاب کار وکړو. نو ایران ورته وی چې ته آئین سټډي کا تا آئین سټډي کړي نه دی په خوب کې لګیاي آئین مطابق ما حمله کړی دا ځکه چې د زما په امبیسي باندې حمله کړی دا. نو امریکا ته هم دا پته ولګېده. خو د دې نه مخکې چې کله فلسطین ته دا پته ولګېده چې په ما باندې هو د میزایل را پار کړه نو دوی سره ماتې ختمې شوې. ماتې ورسره داسې ختمې شوې چې د دوی چې کم عوامو هغوی هم داسې کار وکړو چې د میاشتو راشنې جمع کړو او دا یې سوچو چې یاره ایران سره اوس زموږ جړپ راغی نو اوس به موږ خپل ځان پروټیکشن اوس پخپله کوو. خو یاد لرئ چې دا جنگ که داسې حد کې روان وي نو زمونږ دا کم اسلامي ملکونه چې دي دا هم په خطره کې دا دي چې دوی به هم دوی سره بیا شانه بشانه کیږي. نو دا به د ورلد وار 3 شکل اختیار کوي څنګه چې په ورلد وار 1 کې ورلد وار 2 کې تاسو ته پته وي. نو هغه هم داسې نو چې بس ډایرکټلی جنگ سٹارټ شوی هغه هم د دې دقه شان یو سټایلو چې په مزه یو ملک دوه ملکونه به جنگیدل بیا ورو ایسته دغه نه بیا ورلد وار جوړ شو. نو تاسو دا ذهن کې ساتئ چې الله دې خیر وکړي خو لکه داسې مسلې به بیا را مخې ته کیږي. نو د دې نه بعد امریکا اوس ډېر غټه اکشن کې راغلی ده او اوس د امریکا او د ایران په منځ کې چې کم ایران اوس په دې باندې مطلب په کانفیډنس کې دی چې ځکه چرته فار ایگزامپل دا نور ملکونه ورسره پاسي نو د دې امریکا زه مقابله نشم کولی. خو به هر حال په دې کې یو بل سوپر پاور ملک دی چې هغه د ایران سره په بارډر باندې دی او دغلته پروت دی د پاره چې یاره دې ته ویټ کوي چې امریکا سره ایکشن واخلي او زه په هغې باندې خپل حمله وکړم. نو دلته روس په ایکشن کې برازي بالکل تیار ناست دی په بارډر باندې او ځان یې ښه ریډي کړی دی. خو چې کله امریکا څه هم ایکشن وکړي نو بیا به په دې په منځ کې چې کوم دی روس راځي. نو د روس بیا سوپر پاور دی او روس سره بیا یو بل سوپر پاور جړپ راشي نو دا به ډېر یو اعلان جنگ طرف ته به دا شي ځي. خو زه تاسو ته ما صرف دومره ډیټیل درکو چې یاره دا څه وجه کېدی شي او دا څنګه دا جنگ شروع شوی دی او د دې پورا پرسپیکټیو څه دي. نو ټول ډیټیل تاسو ته ما شیر کو. امید دی چې تاسو به څه سبق اغستی وي او ویډیو در سره شیر کې مخکې چې خلکو ته هم پته ولګي چې یاره دا څه حساب شوی دی اسرائیل څه چل کړي او بیا په دې کې فلسطین چې کوم دی څه باندې څه ګناه کې ککړ دی. نو د دې ټولو ډیټیل تاسو ته ما وویې چینل در سره هم سبسکرایب کې او مخکې شیر کې چې خلکو ته هم پته ولګي.